नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद उलमाए इस्लाम, जिंदाबाद उलमाए इस्लाम, नारे तकबीर। शेख अनवारुल हक साहब, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। कम शख्सियत और कम हस्ती से मुझे इंतजार हो। अल्हम्दुलिल्लाह ही तशरीफ रावड़े। अल्लाह ताला ने हज़रत शेख उमर की बरकत की माता फतेर तालीम मिली दल तवीलियो दे प्रोग्राम के ما ورېدلی اوس یا افغانان راغلي دلته کیم د دېرش کالو نه زه کیم ته نوم راغلی د دې مدرسې په سبب او برکت ما غون کیم وکړ حضرت شیخ د دې مدرسې او د قرآن په برکت دلته راغلی انا به داسې به حضرت شیخ دلته څه کوی الله دې دوی په عمر کې برکت کړي او الحمدلله موږ ته نن دې ته را رسېدلي یو دلته د قرآن دغه رڼا ده او درس ته دا د دې اکابرو برکت ده او د دوی هغه شفقت ده ډاډ ده حضرت مولانا سمیع صاحب رحمت الله علیه رحمتا واسعه ما ته ویل بچی که د شپې 12 بجې زما متعلق څه خدمت ما ته غږ کوه دومره ډاډ دی سړي ته ورپسو طالبان داخل شول او د دوی د روټۍ څه انتظام ده د سبق څه انتظام ده یوه خبره به هغه پوښتنه به سړي نه کوي دا موږ چې نن هغه دلته دا اداره قایمه ده او د قرآن درس ته رڼا د هغه د دې مشایخو نظر ده په موږ باندې شفقت ده الله دې دې عمر کې برکتونه کړي بیماران هم دي او غالبا زما خیال په سبا په کراچۍ کې پروګرام به بیا به د هغې لپاره تیاری میوزیک ډېډ وي او اوس د هغې نه مخکې یو څو طالبان راځي د حضرت شیخ د خوشحالۍ دپاره یو څو کلمات وایي احادیث وایي یا قرآن ایتونه وایي تاسو ټول واورئ چې دی خوشحاله چې یو دعاګانې ورته وکړي حافظ سید علي هغه راځي یو څو ایتونه د قرآن تلاوت کوي تاسو غوږ کښېږدئ چې قرآن څونه ښه انداز کې وایي زموږ د طالبانو عوامو خو هسې هم کمزوري ده خو خاص کر د طالبانو کمزوري دا ده چې هغه د قرآن مجید معنی ته ډېره توجه ورکوي او د قرآن لفظ ته توجه نه ورکوي د قرآن لفظ غلط وایي واللیل اذا یخشع یخشع